نه خپل درگاه کې قبول منظور وګرځوه. ډېره ښایسته او د عبادت میاشت ده. قرآن هم د دې میاشتې عظمت پر دغه نقطې طرف ته اشاره کوي. شهر رمضان د روژې میاشت ده، د دوره د فضیلت میاشت ده. الذي انزل فيه القرآن. سو توضیح بیا دا کوي چې د روژې میاشت ده چې اندی کې قرآن نازل شو. بیا د قرآن خصوصیات و صفات ښیي. هدى للناس. قرآن اصل مقصد نه تاریخ ده، نه د آیین و قانون کتاب ده، نه د تاریخ و داستانو کتاب ده. اصل د قرآن نزول کوم سبب ښیي هغه دیجی کې اندازه چې هدى للناس. قرآن کتاب هدایت ده. دا میاشته دی کې بیا د قرآن نزول، بیا قرآن کتاب هدایت، دا ادرې داسې مثلث زاویې دي چې دی د کمال طرف ته د انسان بتلنې دغه نقش ده کوي. انسان خدای پیدا کړی دی د دپاره هغه کمال مراتب طی کړي، مخته لاړ شي، ورو ورو هغه وی مرتبې نه بلې مرتبې طرف ته لاړ شي. د روژې په باره کې قرآن علاوه څه قرآن څومره اهمیت ورکړی دی او مختلفو طریقو سره د روژې میاشتې تعریف یې کړی دی. او دې میاشت کې چې کوم مثبت شیونه دي، قرآن نزول ده یا لیلة القدر ده یا نور کتب کوم نازل شوي دي، هغه نه علاوه عرفا هم کاملین هم هغه رسي هغه د روژې حوالې سره ډېر بهترین طریقې سره د روژې تعریف کوي. سید عبدالکریم کشمیری چې بهترین عرب کاستل شوی دی او کاملینو کې هغه ذکر کېږي، نمای اخیستی شي. هغه هم اندی روژې په باره کې یو ډېره بهترینه توصیه کوي د انسان کمال دپاره چې انسان غواړي انسان کامل جوړ شي. هغه یې چې د روژې میاشتې کوم اوقات دي، کوم وختونه دي، کوم لحظات دي. مثلا اول روژې نیولنه ده، ټوله ورځ ده، بیا پړشمه ده، بیا خاص ابترا ده. هغه چې دغه وختو کې ځینې داسې وختونه دي چې دا ډېر خدای سره نږدې وخت دی. خدای متعال ته انسان نږدې شوي او خدای هر سوال و حاجت د انسان قبلوي. نو هغه عارف کامل هغه چې هغه خاص وختو کې د خدای خاص عبادت وکړي، هغه د خدای خاص عبادت حواله سره هغه عارف کامل یې هغه کشمیری چې دی وخت کې یو سوچ وکړي، یو تفکر وکړي، از سوچ دا وکړي چې ما خدای سره څه خل رابطه ده، یو خلوت وکړي خپل خالق سره و بهترینه رابطه سره قیمه کوي. هغه بهترینه رابطه هغه کوم حالات کې ده او کوم شی ده، هغه یې چې هغه به ورځ کې یوه ټولنیز سجده کوي. المنځه کې 5 وخت المنځونه دي، دغه وختو کې اخري سجده وي، کوم وخت وي یوه سجده ټولنیز سجده خدای سره کوي. واقع کې دغه سوچ کوي، اول خپل ځان نه پوښتنه کوه چې ما خدای سره څه خل رابطه ده. آیا زه نتخلی یم؟ آیا زه سرکش یم؟ آیا زه عاصی و گناهگار یم؟ بنده خو یم، خو څه خل بنده یم؟ یا نه خدای مو په یاد ده، خدای هر وخت کې هغه یادوم، خدای سره رابطه ده، خدای له دې غواړم، خدای دې کوي، د خدای شاکر بنده یم. دې طریقې سره انسان مبارزې باندې یې سجدې کې کله خپل خالق یاد کی، دغه انسان ورو ورو د معراج او د کمال انسان کامل طرف ته حرکت کوي. د روژې حواله سره نږدې ترین وخت سره هغه یې چې د افطاري او د رجماتي وخت دی،
هغه وخت خدای سره ډېر نږدې دی ویلې انسان خدای ته روژه ساتلی دی او دې وخت کې خدای نه غواړي اجر غواړي عوض غواړي نو خدای هم ډېر کریم دی ډېر مهربان دی هغه چې کله وړوکی بچی یو ښه کار وکړي پلار ورسره وعده کړې وي اخري وخت کې بیا بچی پلار باندې یو قسم ته احسان ورته ښیي چې ما خو دا کار وکړو اوس د تا کار دی چې ته ماته څه راکوې همدې شان سره یو مؤمن بنده چې کله بهترین طریقې سره ټوله ورځ روژه وساتي روژه ماتي وخت کې یې څه دعا وکړي دا دعا قبلیږي دا ډېر تنګ ډېر نزدیک وخت دی خدای سره خدای متعال تاسو روژه هم قبلوي حتی دې حده پورې دغه کاملین یایي چې که دا روژه مات کور کې وو دغه دعاونو برکات وو کور کې ټولو خلکو ته شامل شي بهتر وخت دی چې داسې وخت کې انسان خندانو خلخانیو بچی سره وي داسې دا رحمتونه دا برکتونه ټولو ته شامل شي دعا کوو چې الله رب العزت موږ ته دغې میاشته کې د ښو عباداتو نورو ښو عباداتو توفیق راکړي انشاءالله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته